نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې 15 سيزونه کم چې خاص طور پر زما امت تور کړی شوی په رمضان مبارک کې د دین مخکینو امتونو چاته نو ملو شي. هغه سدي هغه 15 سيزونو کې اولنې نمبر 6 دا دی چې د روزدار د خلی بدبوئی دا الله رب العزت ته دومره غوړه ده دومره خوخه ده چې د مشکو د عنبرو نوم الله تعالی ته خوخه. استاد بل دي کنه ډېر خلک داسې دي هغه دینه تنګي وای روزي مې خو خدمه خو د مېدې د ابلاس او دا کومه بدوي چی کنه و دینه تنګي متنګيګا ځکه چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک دی فرمای الله ته ستاده مېدې دا بدبوئی ستاده مېدې نه چې دا کم بوئی راځي ستاده خلې نه چې دا کم بدبوئی زی دا ته بدبوئی ښکاری انسانانو ته بدبوئی ښکاری لیکن الله رب العزت ته دومره خوخه ده چې د مشک د خوشبوئی نه زیاته وته خوخه لہذا د دې قدر وکړه الله رب العزت در باندې رحم کړی دی چې تعالی داسې کیفیت در کړی دی اوس د انسان وجود څه دی مردار دی انسان انتهایی مردار دی دا کم حسن چې موږ ښکاری کنه دا کم حسن چې موږ ښکاری یاره پلان کې سړی خیسته دی پلان کې زنانه خیسته ده دا صرف دا مخامخ په الله تعالی پوټه کې لګولې کنه چې لک تصور وکړي کدا پوټه کې دلی رشي کنه نو بیا به حسن پاتې شي اس انسان انتهایی مردار دی لیکن الله رب العزت ته فرمایي زما بندا ستاسو خلی دا بدبوئی ما ته خوخه شکر باسا چې الله رب العزت ستاسو خلی بدبوئی خوخه رور د نکرکه کوي خزه د نکرکه کوي رور د نکرکه کوي تر د نکرکه کوي پلار د نکرکه کوي لیکن الله رب العزت څه فرمایي زما خوخه دا خوشبو می در الله خوخه ده په دې الله شکر دا ګیا الله ته ډېر قدردان دی اے الله ته ډېر قدردان دی چې تا ته زما د خلی دا بدبوئی دومره خوخه ده نو اے الله دا کم اعمال چې زکوما په رمضان مبارک کې اے الله زوګه پاتې شمه یقینا چې تا ته خو دا ډېر خوخي اے الله په رمضان مبارک کې زستا کلام راوالم او د دې کلام تلاوت کوما یقینا چې الله تا ته خو بزا ډېر زیات خوخي ما زه تا ته کده کېږم اے الله تا ته سرب سجود یما اے الله نور کله به ما نوافل نه کولا بس می نوافل له زور ورکړې یقینا چې الله ته ډېر خوخي ما زبک ودرېګم او شل رکعات تراویح پکې کوما یقینا چې الله ته ډېر خوخي ما ځکه خزان ته ودرولې هم کنه شیطان ظالم دی شیطان بتا په دې خپل او خيسته میاش کې د دې اعمالو نو بس تا ته بس داسې هیله جوړای چې ته د دې اعمالو نو وځې نو اول نمبر کم سیس چې دی امت ته ملاو شوی دی هغه د روزدار د خلی بدبوئی ده چې الله رب العزت تا د مشکو د انبرو نه زیاته خوخه ده